अस्सलाम वालेकुम मोरी। वालेकुम सलाम जिया। जी मोरी, खैर खुदे का ना तासु फोन कड़ो। खैरियत चरते दे बच्चे। स्ता दे खजे दासे बेवकूफी उकड़े चे सो हम जताता। जमा खकोर तबाह बर्बाद शो। सो शो मोरी। तासु फिकर मकवे मोरे, जबा फिरदौस सर खबर होकम औ शकील और रिफत बम पोए कम। तासु परेशानी की गए मां। या अल्लाह, छाद नजर को जमा कोर सो कमजा सो पदी सात दल तनुजा और इता आवाज ना वर जमजा गइल दा ला पामान दल्ला पामान। हाँ पासी दे तासो मा हुए जे नन तासो तो पासी दो इरादा निश्ता द चाची फोन रागले वो सीवेल दा चितबो कल राजी ईसा ताल त सिर्फ यो हफ्ता तेरा कड़ा रागले बद खबर अदा कना काका वो चाची बस सोच गई सो सोच बकई आगी त पता चीज जा पसे करजम गलत खबर अदा अहे कल न पो इंतजार वो जिस्ता सबक खत्म शी न तब सौरजे मुंकर तेरे के उस चित वापस रागले नो दतलो नुमना आखले नो करेला टोलो के दोनों तादी वाले के लग सबर होगा इमरजेंसी दा औ दागी नुम दी शर्मीन शर्मीन ओफो न दासे वाया कना गटा खबर अदा सबक खत्मी दो सर तद वादा इंतजाम मोको शाबाश दवा दे इंतजाम होने कीगी ढेर गड़बड़ो शो ढेर ज्यादा गड़बड़ आगे जुरत څنګه कुछ दमाने बेटा पोस आगे रिफत ला पैसे ورکړي ماته لګی چې فردوس سره ډیره پیسې راغلی دا خاوند رشوت اخیستل شروع کوسو یار پرې ده کنه ډبل چې اټینشن باندې و خپل طبيعت خراب وي اوف زما په وس کې نه دي چې فون ورته وکم او سمې نیغه خبري ورته وکم چې دا مازغه زیل راشي अम्मी के देश चे अगई वता सदा से खबर कड़ी चे अगई पिछला खुकड़े पैसे वर कड़ी ستا मामी बस सिर्फ और सिर्फ जमा खिलाफ जहर दुड़वली नूर इसुमना او زما خور هغه خو تیار نه سه زما د شرمولو لپاره هغه دا جرأت وکړ څنګه چې زما مخالفت وکي زه په دې نه پوهیږم د دې کولو څه ضرورت و څه ثابتول غواړي ته غضنفر اوس چې مدد غوښتل سوکراشي نو بغیر مدد ته څنګه واپس لګلی شي رښتیا وایه هغه واقعي ته نه پیسو غوښتلو له راغلی وه نه که نه نو څه چلو شو هر ځل وسره اپا مدد کوي که دا ځل وسره ما وګنو کم قیامت راغی او ته دا غنې چې واقعي څه نه دي شوي تاسو ته همیشه هر پیرا اپا ټیک لګي او زه غلطه اوس لاړ شي او پخلا کې آغا मां तो खुलगी चे अंकल वो तो डेरे खबरें कड़ी और उसका आगा फोन दर तो की और माफी दर न गवाड़ी नो खबरें वर्सरो कई माफ खो बखैर ز تر مرګ نه کوم غي زما خلاف سازشونه شروع کړ ګوره تاسو چې شکل زما طرف ته نو بابي ځان طرف ته کولو کوشش شروع کو او امي د هر سنه خبر وخو غلي ناسته وا یو خبر کوم تاسو ته تاسو یو کار وکړئ تاسو راهیله د سکول اجازه ورکړئ زه وایم چې فیس هم ولا ورکړئ لکه چې زما د فیصلې هیڅ اهمیت نشته دی دایمه نه زما فیصله دا ویل غواړئ تاسو خپل مشورې د ځان سره کېده अम्मी माता लगी चे अबू टिक वई सफर प्रियुजे चे सोच सोच गई हर चे सखवा खई कही दी सच तासो पहाक के खदी अम्मी तासो हागा हो गई تا خو خپل کار سرته ورسولو اوس تا مور غوښتم شکیله او رفت پویولو دپاره اوس نه یم خبر چې زه به هغوی ته څه ویم
خپل کیس خراب کو کم از کم ما ته خو به دی ویلی وې بس سو کما دای خبرو کې راغلم ما ته خدا سي ښکاری چې هغه خپل مور سره میلاو ده ځکه هم ما ته داسې فزول مشورې راکړي او اوس لاړله هغې د غالک پلار ته هر څه وویله تاسو ماته وایئ چې ټولې جنکې هم داسې بې وقوفي که صرف دا ده ته به زما د لاس داسې وال اخري که نه چې ته به په هر څه باندې ډېر ښه پوه شي زه تا ته کمکله ښکارم دا یې خبر رانه بېخي هر څه هېر کړي خو که چېرې ته ما ځان سره بوتلم وې که نه نو هغې به بیا مې انکار کولو کزن دې ولې راوسته مور پلار دې چېرته دي داسې خبرې کي د هغې مور ډېرې نخرې دي پکې مور یې غوسناکه ده لور یې بېوقوفه ده او ستا مور پلار ته څه پته نشته زما خیال دی چې پرېږدئ پرېږدم څه مطلب چې پرېږدم بغیر د هغې زه نشم اوسېدی د 4 کالو نه مې هغه خوښه ده او تاسو داسې آرام سره وویل چې پرېږده ځکه مې وویل چې ستا نه مې رښتیا اورېدل چې کله نه ته دلته ناست یې بس هغې پسې بد وی لګیا یې خوښه دې ده که نه هغه زما دې حال ته لږ وګوره او ته بیا هم داسې خبرې کې ښکارې خو ته بلکل مجنون غوندې نو بس بیا ټیک ده ته زر تر زره د خپلې نوکرۍ بندوبست وکړه او زه ستا مور پلار او اوښي سره خبره کوم ډن تر کومه چې زه زبیده پیژنم هغې ته خو بس په یو څیز کې خوشحالي میلاویږي چې ټول هغه مشره وګڼي که چاته څه مدد پکاري نو هغې ته دې وایي بل چاته نه نو غضنفر بای هغه دې په خپل کور کې دا هر څه کوي په هر کور کې داسې نه کیږي بدقسمتي دا ده چې هغه دا کور او دا فیملی خپله ګڼي ته هغې سره خبره وکړه هغه به پخپله د مونټیسري دپاره تاله پیسې درکړي دا که داسې وی نو بیا څه غم و څه مطلب اله وی دلته خو روزانه دا جګړې وي کنزل وینا او طلاقو ته خبر ورسي زه خپله نه پوهېږم چې دا څه دي امي ته ماته یې مه وایه دې هره میاشت ځي د هغې نه پیسې علي نو هېڅ هم نه دي او که ما د هغې د کشرې خور نه یو ځل پیسې واخیستې نو قیمت رالې یو منټ شکل رفت ښځې د خاوند سره په عزت خبرې کوي دوی داسې څه کار کړی دی چې زه دوی سره په عزت خبرې وکم چې کله م راشي دلته 10 خبرې ماته ووري او ځي او دوی کې دومره همت نشته چې خپلې خور ته څه ووایي صرف د دې دپاره چې هره میاشت کې هغه پیسې ورکوي نو خبرې اورېدل ضروري دي څه او ضروري ده چې کله د چا وړاندې جوړې غوړې نو سر خو ټیټېږي هم یو علاج دی د هغې وړاندې جوړې غوړول پرېږده زما خوښه نه ده چې زه هغې نه خرچه والم تاسو ته خو پته ده که نه چې هر یو شی څومره ګران دی ټولو ته پته ده ته ماته دا ووایه د خپل زوی داخله کول غواړې او که نه غواړې که نه او د دې نه وړاندې څو ځل په نازړه باندې د زبیدې خبره تا منلې ده او که نه او بیا راشي او غصه پر عفت سړه کي ګوره زه تا د زبیدې خلاف لمسوم نه تا زما نه مشوره وغوښته نو زه غلطه خبره نشم کولی تاسو دواړو ته په خپلو خپو ودرېدل پکار دي چې ودرېږي نو هلکه نه هره پیره خپه ور مخکې کي او راویې غورځئ زما دا مطلب دی رفت تا ته جاب کول پکار دی وای وای دومره ماشوم زوی دی دا به نوکري کوي او مورې زه پخپله د وړوکي ماشوم د مور د جاب خلاف یم خو چې یو کور رانیږي نو انسان څه هم کولی شي او بیا خو تاسو یې ستاسو نه خو یې ښه تربیت نشي کولی دا دې ته پکار دی چې د شکیل مرسته وکړي او که رفت داسې وکړي نو دا به د زبیدې وړاندې سر نه ټیټوي او د دې دماغ به هم څه کنسټرکټیو کار کې انوالو وي پلیز تاسو دوی له اجازت ورکړئ هاي څه خبرې کولی شي اوس ټول ژوند زما مطلب دا دی چې ستا کزن خو ستا خواوشا نشته کویم نو څه به وشي آی ډونټ کیر عیسی ته خبرې څه وشو څه وشو ما ویل چې انکل به امی سره بیا خبرې اترې شروع کی پس چل او هغه به زموږ رشتې له کنوینس کی خو هغه خو ته نوره زیاته ګیله منه شوه
سبا کیږي اوس که اوس دا ټوله دنیا هم ګیله منه شي خو موږ دواړه څوک نشي جدا کولی شرمین د خیره زمانه کری وشوله رښتیا جی خو صبر وکړه اوس یو ښه خبر بلم دی ما باجی سره خبره وکړله او هغې امی او ابو رضا کړل نه یار اوس وایه جناب اوس په موږ ډېر زر درځو ستا کور ته ستا رشتې وغوښتوله او مای ګاډ څه نیوز دی کوم نیوز؟ هیڅ نامي خمازیګر 5 بجې تیار اوسه ستا کتو د څه خلک را روان دي ډېره ښه رشته ده زما خیال دی چې او به وله وکړو مونږه جی اوس دننه راشه نه پوښتم چې مودا د صدا درنه پوښتم چې مودا د صدا نادان زړګیا علامه د صدا ستا د دې درد وایا دوا چې صدا نادان زړګیا تاسو په سوچ کولو به څه وشي اوس یې سم نشي کېدی ته دوا وکړه چې د هغې الکړو خوښ نشي د شرمین مور الک خوښ کړی دی نو کور ته یې راوښتی دی دا هم لا څه طریقه ده د جینۍ د رضامندۍ حاصلولو زه هلک سره میلو شوی یم زما هغه خوښ شوی دی ته یې ووینه چې بیا خبره روان دی بوځو هغې داسې ووې چې هر څه ویل وي مطلب د هغې دا و ما شرمین ته ویلي مو چې د امریکا ویزا ولګوه او ما سره وتښته تاسو کله څه سیده کار نشئ کولی څه نو تاسو راته یو داسې لار وښایئ چې په هغې د شرمین مور د هغې لاس زما لاس کې راکړي زه هغه سره خبره کوم ستاسو هغه به څه توره وکړي هیڅ نشي کېدی خدای خبر چې دا هغه عاجز شرمین به څه حال وي څه وشو طبیعت دې ټیک دی نو بیا تیاره شوې ولې نه ویښته خو به دې ږمنځ کړی وې اخواږه مخ زر کوه اوس به راورسي 5 بجې شوې وښیه نه دې په غوږونو کې ساجوري نه ګوتما نه لاسونو کې بنګړي هېڅ هم نه دا واچوه اوس چې دله زه نه اړېږم نو بیا راشه تا د دې درد وایا دوا چې صدا نادان زړګیا د صدا ستا د دې درد وایا دوا چې صدا نادان زړګیا 214 minus I'm sorry. I'm also sorry. زه تا سره ډېرې غلطې خبرې کوم کمې چې ماله نه دي پکار زه ستا سره اوسېدل غواړم ستا نه لرې تګ نه غواړم ته ماته دلته لېږلو خبرې مه کوه زه دلته لېږل نه غواړم ستا نه بغیر نشم اوسېدی نو بیا داسې خبرې ولې کې
نه به کوم بیا پرومیس. که کولی دې نو زه به ډېره جاړم. نه زه به تا نه جوړوم کلم نه. او زه به اپانو سپیسې هم ناخلم. په رښتیا؟ مطلب مونږ به هغه کوو کوم چې غضنفر به یې ویل. که تا ته څه مسله نه وي نو د پرابلم خو سوال نه پیدا کیږي. نن نه به د جاب پیدا کولو کوشش کوم. ټیک شوه؟ صحیح ده. ما ته به جاب میلاو شي که نه؟ ولې به نه میلاویږي تا ته؟ بس اول به د وړوکي مړوکي کار نه سټارټ اخلي. خو یو کار هم ورکوټې یا غټ نه وي، خو اوس به مونږ په اوچتو سترګو ژوند تېرو. رفت پلیز چې دا هیر نه کې ګورې. هغه زما مشره خور ده، زما د مور غوندې ده. نه به هیروم. Thank you. Tennis returns to Toronto, August 7th to 15th at the Rexall Centre, York University. Who will follow in the footsteps of past champions Federer, Nadal, Djokovic, Murray and Roddick to lift the Rogers Cup? With final weekend tickets starting as low as $45. Visit rogerscup.com or call 1-877-2-TENNIS. څه شوي دي؟ सोच में कोलो چې دا دل کو دنو کو د دې گاونډه کې رن باره کې څه خیال دی؟ دومره تادید څه ده؟ او د چا د کویدن چې ته سوچ کې داغه نه تپوس هوګه؟ ایمرجنسي خو ده کنه. اوس دا په نظر په دل پریوته دي. دغه یو طریقه ده چې مونږ هغه داغي نه بچو. عادل سره راغلو؟ امی تاسو راغوښتیو راتلو خو به خامخه. څه خبرې وکړې هغه؟ تاسو نه یې خبر؟ ما خو ویل چې تاسو به هغه ته دا هم خولي چې هغه له ما سره څه خبره کول پکار دي او څه خبره نه. دا چې څه کړي دي که نه شرمین، د هغې نه پس تا ته دا حق نه رسي چې ته په دې لهجه کې خبره وکړي. امی چا سره مینه کول ګناه ده. شرمین ته لا اوس هم د هغه په تمه ناست دی. څه غواړې ته؟ سختي وکړمه در سره؟ تعلیم دې بند کړمه کو په زور زبردستی دې چا سره واده وکړم؟ دا ته پته چې دا هر څه زه کولی شم. امی تاسو نه ما صرف 3 کاله غوښتي دي. بیا هم تاسو اگر راواستو ما سره ټایم سپینډ کولو لا 3 کاله سلا تعلیم خو به د 2 کالو کې پوره شي ستا. هغه زه یو کال جاب کول غواړم. اله څه ته په وقوفه خبرې کې؟ چپ چاپ د مالدار سړي سره واده وکړه او بیا خپه کلاره کور کې مزې کوه. خو تاسو چې چاته ما ودوي هغه مالدار خو نه دی. او خو ستا منټل لیول ملاویږي دغه سره. سړی یا د پیسو والا پکار دی یا ستاسو د سوچ والا پکار دی. کو دواړه شیزونه نه نو هیڅ فائدہ نشته دغه سره د واده. خو امی د دې نه مخکې خو ماته داسې لګېده چې ستاسو هغه اړو خوښ نه دی. اول مام دا سوچ کولو چې بس خالق پیدا کم ستا سره د واده کولو لپاره. اوس راته داسې لګي چې عادل به ټیک وي او هغه سره به ستا واده کوم. مطلب واده به هم ستاسو په مرضی کوم او وخت به هم تاسو ټاکئ. امی صرف 3 کاله درنه غواړم. ښه ټیک ده خو پوره 3 کاله پس به هماغه څه کېږي څه چې زه غواړم. اے اپام ډېره ښایسته وه. ګورې نه چې په فرمان به یې کمې کمې لوبې وکړې. عمده حل زموږ د زوی عادل به هم وي. داسې خبر هم نه ده.
تاسو شکر کوئ چې تاسو واده اپا سره نه دی شوی ګنې تاسو ته هم پته لګېدلې وه که چېرته دی نو زه بوځم نه ضرورت نشته ډرایور سره به لاړه شمه فردوس کره ورځم د عادل خبره کولو له خو ټیک ته خو هلک والا په کار چې دلته راشي په نارمل حالات کې همداسې وي خو فلحال زه هلته ورځم راځئ نو بیا ځم تاسو یاره سره تاسو کال ته لاړ شئ نو څه به وکړې زه دې اول د غضنفر سره خبر وکړم بیا ګورو ښه شرمین سره خبره کړې ده ما هغې د 3 کالو وخت غوښتی دی د بیوقوف جوړولو لپاره یو ځل یې نکاح وشي رخصت به یې 3 کاله پس کو خو زما ستاسو فیصلو باندې هېڅ اعتراض نشته خو ما غوښتله که چېرې تاسو یو ځل سوچ کړی وی نو چې ستاسو په اعتراض نشته نو ولې بحثونه کوئ زه خو بس صرف ستا خیر خبر له راغلی وم ویم چې کله د هم څه څیز ته ضرورت وي نو هماغه وخت راته وایه जी भाई هغې زبیدې راته ویل چې هغوی ډېر وخت تېر که تاسو سره जी د هغې ډېره شکریا ادا کوي چې زه یې کمرې ته بوتلی وم ټول خلک خو زما غم کې شریکېدو ته راغلي وو خو د رور په غم بیا بیا یادولو باندې ما ته ډېر تکلیف و زه بلکل په دې پوهېږم خو هلته چې لاړه او تاسو ته یې څه ووې د هغې دپاره زه معذرت غواړم اصل کې خو زه هم هغوی رالېږلی یم ډېره شرمنده شوې ده هغه نه داسې هیڅ خبره نشته دا خو ستاسو مهرباني ده ګینې هغوی خو وې چې ستاسو په فکر کې بغیر د سوچ نه پته نشته څه یې ویلي دي جی هغه ډېره پریشانه وه ما دپاره هغوی ته دا مې احساس دی چې هغه د خبرې کولو صحیح وخت نه و نه هغې ته خامخا دومره محسوسېږي ما ته خو یاد هم نه و زه به هغې سره خبره وکړم نه د دې ضرورت نشته زه هغوی رالېږلی یم چې د هغوی طرف نه تاسو نه معافي وغواړم ډېره غټه خبره ده چې هغه معافي غواړي کني دلته خو پته نشته خلک څه څه ونه وایي او بیا تپوس هم نه کوي تاسو اوس ویلي چې که څه کاري نو ضرور وایه کو کیدای شي نو تاسو د بای دفتر ته تللی شئ ښه ټیک ده زه به بلکل لاړ شم او څه چې مې حساب کتاب وي ځان سره بیا راوړم ډېره شکریه بس ته خپل خیال ساته زه درنه ځمه د خدای په امان د خدای په امان ته لږه ورشه په دروازه ګوره چې څوک دي السلام علیکم وعلیکم سلام سیب ته دې ووایه چې زه راغلی یم
او ورشه دی بیبي جی ته دی وای چې سحر سحر وخت تلاوت دا اوریدوي د سندرو نه ورشه بیبي مشربه راله هغه وایي چې ورشه صاحب ته ووایه چې زه رالم او وایي چې سهار سهارګانې مه وړئ د تلاوت وخت دي ها تا هغه کېنه وچای تپوس دې وکړه چې لوپټه څه شوه زما ها اوهو شرمین تا ورته سپا سپاولي ونه ویل چې ته دا واده نشي کولی او ولې نه چې څنګه ورته پهله سوپ ملاو شوی وای کنه نو می بوسر زمانی کا تړلې و چا سره هم تړلی شي خو چې ما سره ونه کی او سو کم لګه سخته ده خو د زړه نه بد نه داغه دا خو لکه د جلاد باره کې داسې خبره شوه چې دا حضرت ستا په سټ توره خوراکاږي خو د زړه نه ګوره ډېر ښه دی ایکسکیوز می ته زما د امی په باره کې خبرې کې لګې او ته په زرګاو میله لرې ناسته زما د مرګ خبرې کې زه څه وکړم شرمین واپس درشمه څه نه زه بار څه سنبال کمه څنګه به سنبالې تا خو هغې ته ویل چې زه به 3 کاله پس واده کوم او د پاسه د دام ظاهر کړ چې ته پاکې انټرسټډ دی ګوره پهله هغوی ته تسلي وشي چې زه د هغوی په مرضۍ واده کوم نو هغوی به په کلاره کښېني او هسې هم عادل د هغوی د کمې خوښ دی دا خو هسې په ضد کې د هر څه کوي چې د هغوی غوسه سړه شي نو خپله به پکې لس خوږانې روباسي ستا یقین دی چې همداسې به کېږي آی پرامیس همداسې به کېږي زه ستا نه بغیر بل چا سره واده بلکل نشم کولی او خو زه فلرټ ضرور کولی شمه څه دې خیال دی هغه له باور ورکمه چې زه به هم هغه سره واده کوم وروسته به له دوکه ورکمه څه خبردار که تا داسې څه وکړو که تاسو الټه سیده وکړو نو د لاسه به مې خوږ شي ګورئ یاره هېڅ نه کېږي غریب ډېر ښه هلک دی ایکسکیوز می ګپ لګومه ته بس واده وکړه چې ته به 3 کالو کې واپس راځې تختې به نه چرم نه آی لو یو تاسو راغلی ماشاءالله تا ته نه لګي چې زیارت ورځ ډېره ډېر راځي ډېر کله هم تاسو نه گجرې راوړل نه هېرېږي خو دوايي خوړل درته یاد نه وي که نه د ملا درد مو څنګه دی بهتر دی کله نه چې تا الارم لګولی دی موبایل باندې دوايي نه مس کېږي ماله او بلډ رپورټ واپس راغلو کولیسټرول زیات خو نه دی مړې زه دلته خپلې ښځې سره ملاویدوله راغلی یم ډاکټر سره ملاویدوله نه یم راغلی که زه ستاسو فکر ونه کړم که نه نو تاسو به کله هم خپل خیال نه ساتئ ته یې که نه فکر کولو دپاره دا ډېره زما لپاره ښه دا راته ووایه چې دا 2 ورځو راباندې څنګه تېرې شوې تاسو داسې سوال ولې کوئ چې د کم جواب کې زه رښتیا نشم ویل زه د دې نه زیات هېڅ هم نشم کولی زه د دې نه سوا نور څه نه غواړم بس چې تاسو ما سره یې د دې نه زیات زما نور څه نه دي پکار هسې که ته غواړې نو شکایت هم کولی شي د څه خبرې ګیله دومره هوښیار او پوهه او احساس کولو والا خاوند میلاو شو ماته تاسو سره چې ماته ځان څومره محفوظ ښکاري د دې نه زیات یو ښځې ته هیڅ نه وي پکار ما تاسو له کیر جوړ کړی زه دل راوړم ګوره یوه خبره وکړه دا چې ته دومره سینګار وکړې زما دپاره کې او که ټوله ورځ همداسې یې
تاسو ته څه لګي؟ ما د پاره سنگار دل پکار دستا صرف زما د پاره. کو بل چاته دا سنگار کولی دی نو سترګې به تې وباسمه. او ما سره وسګې؟ پته نشته. अम्मा चलता लाड़ल दा टोलो अम्मा اله سو شو اله دی خو راشي خې دومره چغې اما زه خو مرمه داسې خبر مې درله روړې دي چې اوف تاسو ته ویلو ته پره بیتابه یم دا خو شکر د غزنفر سره کار پسې روانو نو ما ودی چې ما ځان سره لار کې مور کار پرې دوا اله شوي څه دي خیر خو دې کنه یاره اما اوس خو بد الله په فضل زما په کور کې خیر خیریت وي خو اول دا وایي شکیل او رفعت چرته دي چې غیته مو وایم څه کار رفعت شکیل یاره چرته دي دوانه شکیل اما زما خو اډوله په خپل وګونو یقین نه راتلو. وعلیکم السلام کینا څنګه او تاسو کوم څه خبر روړې دي؟ څه خبر دی روړې؟ اوف الله داسې خبر دی چې اوس پاپا سمې چغې وخی سونه وای کنه چې زه داسې زه هغه سي ټول هغه دغه هر څه به تیوزي. یاله اوس وای بم کو زه لاړه شم زما ډېر کارونه دي. یاره ما دا کارونه مارونه پرې دوي خبره وورې زما د شعري افیر روان دی. واه عادل سره یاره ما لا حول ولا قوت عادل سره فرمان بھائی راغلیو د خپل طرفه پوره کوشش وکړو چې په څه طریقه عادل شعري سره واده وکړي خو زما زوی الله دې هغه همیشه خوشاله ساتي. هغه ورته ووی چې ګوره په کومه جنې خپل مور پلار په خپله اعتبار نشي کولی نو زه به څنګه وکړم. خو تا ته دا خبره چا کړې؟ یاره عادل ووی که نه هغه په خپلو سترګو لیدلی دي چې شعري یو هلک سره یو ځای کې په هوټل کې ناسته وه. عادل په خپلو سترګو وکته نو نور څه خلک یې په سترګو ویني په غوږونو خې نه ویني. اسې اپاته وګوره څونه به ویلو چې زما شعري داسې ساده ده زه هغه بهر ته یوازې م نه پرېږدم. اوس زه ځم د هغې نه تپوس کوم ګوره په دې کې زما د زوی څه قصور و چې اوس خپله لور زما په زوی راتپې. نه بچې داسې مو آیا د خپل کور بچې ده. یاره ماشومه نه ده اما د نن سبا جنکې ډېرې تیزې وي او ګوره چې غضنفر ته نه خبره م نشي چې د شعري څه چکر دی ګنې هغه به په ما دونو غوسه کوي چې بس. څنګه چکر؟ یاره دا دومره هر څه ته ولې ما اوس هم مېلمه ګڼې څه؟ خدای مکه تاسو خو د دې کور مالک یې زه به خپل شوق هم پوره کوم که نه. او په خوراک زما دغه ټولو شوق چېرته خورئ تاسو دومره؟ ځئ زه درله اچومه. څه شو؟ भाई ته به همیشه روټۍ ما ورکوله او اوس ایسم داسې دی چې څو پورې ورته روټۍ ورنکم نو نه خوري. که رښتیا راباندې ویایم نو ما ته ښه نه لګي. داسې ښکاري لکه چې راشن دې لګولی وي. بالا کوفتې دې پخ کړي دي. زه بس کنه ستا شکریه. دا خو ډېر د مزې دی یار.
ښکلی دی شکر دی دا راته ووایه چې تا ما ته فون کړی و ایسه چې دی که نه هغه ډېر خفه دی څه وشو د عیسی یو جینۍ خوښه ده خو د هغې مور پلار د هغې واده بل ځای کول غواړي دا پرابلم خو د ما په کور کې هم دی هغه د شعري محترمې هم څوک هلک خوښ شوی دی هغه هلک سره واده کول غواړي خو زبیده کله هم داسې نه غواړي دا خو ډېر زیاتی دی هغې سره اوس به څه کېږي یاره زه خو پخپله حیران یم ما خو چېرته دا سوچ هم نه کړی چې زما لور به داسې حرکت کوي اوس زړه د چا په کابو کې خو نه څوک هم خوښ شي خو تاسو ته د خدای شکر کول پکار دي چې تاسو ته دونه ښه لور میلاو شوه چې ستاسو خبره مني د هغې قدر وکړئ هسې د خدای شکر دی چې هغه ما د بهترینې ښځې راکړي دي 2 ښځې او یوه لور ډېر ښه دې پخ کړي دي خپله دې پخ کړي دي اوبه راوړم او دا زه ډېر مایوسه کوم فردوس ما سوچ هم نشو کولی چې زما ښځه به د خپلې خورځې حیا مونه ساتي ما پې څه خټې نه دي تپلې رښتیا مې وي او مشره اپا هر وخت د خپل خاندان د دروغو صفتونه کوي د هغې څه نو تا د هغې په جلسۍ کې د هغې د لور په باره کې خبرې شروع کړې څه دروغ خو مې نه دي ویلي یاره په خپلو غوږونو مې اورېدلي چې فرمان بایي عادل ته وي چې هغه شهري سره واده وکړي نو دې کې بده څه ده خبره شته هغه د خپلې لور فضول حرکتونو پټولو دپاره زما زوی ګیرئ بس همدغه فرق دی تا کې او ستا په خور کې څه مطلب دا چې په هغې کې څومره غلطیانې هم وي نو هغه د خپل خاندان د یو کس په باره کې هم نه څه غلطه خبره اوري نه یې کوي تر دې چې ستا باره کې هم نه غلط فهمي ده ستاسو د هغې په مخکې د څوک په اوچت اواز خبرې وکړي نو هغه ولې 2 نسلونه تباه کوي تاسو ته یاد نه دي شکیل پسې څنګه یې ښه چې رفعت له طلاق ورکړي نو ستا دا خیال دی چې تا ښه کړي دي د شعري باره کې د داسې خبرو کولو را روان اتوار چې موږ هغوی کره لاړ شو او ته او هغه یو بل ته مخامخ شئ څنګه به سترګې ملاوې هغه ماشومې سره فرمان ته خو د څه پته هم نشته تاسو ته څنګه پته ده تاسو خبر وې اوس تا ته دا لګي چې زه به تا ته هر خبره کومه د دې خبرې نه پس او واوره که چېرې ته او زبیده یو بل ته مخامخ شوې په دې خبره زه به د هغې سایډ اخلم ستا نه د شعري د رشتې مټۍ مې روړې ده رشتې پخه شوه مبارک شه تسخر جوړېدو والی ستاسو هم د ډېر ډېر مبارک شي څوک دی هغې رشته دارانو کې دی نه اما تاسو نه به څه پټو هغه دراصل د شعري د ډېرې مودو نه یو هلک خوښ و اوس لویه شوه نو ما سوچ وکړو چې رشته ورکول پکار دی نادان زړګیا علامه دې صدا نادان زړګیا